السلام علیکم ملګرو. د ویډیو کې د لښکر جی عمران خان د اټک جیل نه اډیالا جیل نه منتقل کړل شو. چونکه پرون تاسو سره ما یو ویډیو هم شریک کړی و چې تاسو لما ویلو چې عمران خان د اټک جیل نه اډیالا جیل لتلو انکار کړی دی چې زه اډیالا جیل نه نظم او زه په اټک جیل کې اوس سیټل شوم. کم تکلیفات چې مال ملاویدل هغه تکلیفات سره زیات شوم او مال د اډیالا جیل هیڅ ضرورت نشته. چونکه اټک جیل کې هغه سہولیت نشته کم سہولیت چې عمران خان قابل دی. A کلاس B کلاس سہولیت په اټک جیل کې نشته. نو جج دا حکم کړو چې عمران خان د اډیالا جیل له منتقل کړل شي. په هغه باندې ما پرون کمپلیټ ویډیو جوړ کړی و. کچې تاسو زما ویډیوز ریګولر ګولې نو په هغه کې تاسو لما پورا اپډیټ درکړو چې عمران خان ولې انکار کړی دی او جج ولې دا فیصله وکړه. نن په دې ویډیو کې بدلایم چې جج ولې دا فیصله وکړه او عمران خان څنګه رضا شو چې اټک جیل نه اډیالا جیل ته لاړو. پس خبره باندې عمران خان رضا چون کې عمران خان خو انکار کړو. عمران خان ویلو چې زه به دا درخواست واپس اخلم. خپل وکیلانو ته وایم چې دا درخواست واپس واخلي. د جیل منتقلی چې کم درخواست دی جمع کړو دا دی واپس واخلي او په دې عمل نه کیږي. دا فیصله جج ابو الحسنات کړی و چې عمران خان د اټک جیل نه اډیالا جیل له منتقل کړل شي. خو جج ابو الحسنات په دې فیصله باندې عمران خان چې کم وکیلانو چون کې هغه درخواست جج له واپس هم کو چې عمران خان د اټک جیل نه نجي. خو دې نه پس بیا جج فاروق یو بل فیصله وکړي. جج فاروق وی چې عمران خان به ضرور د اټک جیل نه اډیالا جیل له منتقل کیږي. یو خو سہولیت چې کم دیم وړو چې عمران خان ته سہولیت A کلاس ورکو کم سہولیت چې عمران خان قابل دی. یو سابقه وزیر اعظم د ملک وزیر اعظم چې کم مطلب سہولیت قابل دی نو هغه بدل په اډیالا جیل کې ملو شي. بل سایفر کیس مونږ غواړو چې د فیصله مونږ ډیر زرو کو. نو شاه محمود قریشو هم په سایفر کیس کې گرفتار دی. هغه په اډیالا جیل کې دی. نو عمران خان هم ځکه اډیالا جیل له منتقل کړو چې لکه مطلب جج فاروق وی چې زه داسې نشم کولی چې د شاه محمود قریشي د پاره په عدالت کې دا غسنوي کیږي او بیا زه عمران خان د پاره اټک جیل کې عدالت لګوم. نو زه غواړم چې د دواړو فیصله زه په یو ځای وکم او یو عدالت ولګي په یو عدالت کې د دواړو فیصله وکي او زه غواړم چې دا دواړه په یو دغه کې په یو عدالت کې وي چې زه د دواړو بیان په یو ځای باندې وورم. نو په دې وجه باندې عمران جج فاروق وی چې عمران خان به ضرور اډیالا جیل له منتقل کیږي ځکه څومره هم چې 9 مې واقعیت سره ریلیټډ کسان دی او گرفتار شوي دي ټول په اډیالا جیل کې دي. نو زه غواړم چې دا ټول را یوځای شي او سپیشلی سایفر کیس معاملې کې چې کم کسان گرفتار دي شاه محمود قریشي شو او عمران خان شو چې د یوځای شي او په یوځای د ټرایل زوکم او د سایفر کیس فیصله زر تر زر زوکم جی. نو د دې خبره مقصد دا چې جج هم غواړي چې د سایفر کیس فیصله ضرور شي. نو مطلب راتلونکي ټایم چې کم دی د عمران خان لپاره خده راتلونکي چې کم وختونه دی هغه د عمران خان لپاره خدي او د هوا او رخ چې کم دی هغه تقریبا بدل شوی دی. هر څه د عمران خان طرف ته روان دی یو ځل بیا او کې دی شي چې عمران خان ډیر زر د جیل نه رها هم شي. اډیالا جیل نه ول ډیر زر منتقل ملو شي. اډیالا جیل نه ډیر چې کم صحافیان دی غي دا خبره هم کوي چې اډیالا جیل نه به عمران خان ډایرکټ زمان پارک چې کوم رهایشګاه ده هغه لا به شفت کیږي. اټک جیل نه اډیالا جیل او اډیالا جیل نه ډایرکټ زمان پارک رهایشګاه لا به شفت کیږي. نو په دې ویډیو کې مې سره کمپلیټ معلومات شریکولو چې عمران خان لکه پرون ما ویډیو جوړ کړی و چې عمران خان انکار کړی دی. نو هغه بالکل حقیقت و چې عمران خان انکار کړو. خو بیا په دغه وجه باندې د بل جج فیصله پرې راغله چې عمران خان به ضرور دغه لا شفت کیږي اډیالا جیل. دا اپډیټ سو ډیر زیاته مننه جی. والسلام.